زه رفاقت الله ورور ته چې زموږ یو ډېر تکړه یوټیوبر هم دی صحافي هم دی هغې ته لږ بلنه ورکوم چې مختصر خبرې وکړي او بیا به خپل صدر لږ راغواړم. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه ملګرو. زه دغه خپل زموږ سوشل میډیا چې څومره ورکران دي دا راغلي دي او ډېر په شارټ ټایم کې راغلي، د هغې مننه کوم. دا ملي رهبر آفتاب احمد خان شرپو چې یو پښتون سیاستمدار دی او هغه موږ خپل حجرې ته راوغوښتو او دغه خواهش یې اظهار وکړ چې یاره موږ دوی سره ملاقات کول غواړو، نو زه د هغې هم ډېره مننه کوم. داسې دا ګرانو ملګرو چونکې زما خپله تعلق چې کوم دی هغه د 400 ضلعې سره دی، نو زه معمولي شان خبره په دې 400 په دې سیاست باندې لګو کوم. کله چې په کال 2018 کې انتخاب وشو، انتخاب یا هر څه و، نو په هغې کې زمونږ د 400 نه چې کوم کسان د قامي یا د صوبایي اسمبلۍ لپاره منتخب شو او د دې حلقې نه چې کوم کس منتخب شو، نو یو ورځ زما ضرورت شو د پی ټي آی چونکې یو ایشو وه، نو ما چې زه پې د پی ټي آی چې کوم منتخب کینډیډیټ دی د هغه نه پې زه موقف واخلم. ما سوچ کوم چې یاره څوک په ما سره خبرې کوي، نو چونکې افضل خان چې هغه زمونږ د حلقې و، نو هغه په اسلام آباد کې و او د دې حلقې د قومي اسمبلۍ ممبر چې کوم دی هغه دلته و، خو ما له 2.5 کاله دې خبرې لکه دا الیکشن شوي وه چې ما له د هغه کینډیډیټ نوم هم نه راته چې یاره دې نه حلقې نه څوک منتخب شوی دی. یعنی د عوامو او دغه منتخب نمایندګانو ترمنځ دومره یو لویه فاصله راغلې وه. بیا ماته یو کس وویل چې یاره دې ځای منتخب نماینده چې دی هغه انور تاج دی. انور تاج بیا ما میلو کو هغه سره مې خبرې وکړې. بهرحال خو زه دا وایم چې یوه ډېره بیانک تجربه وه د 2018 چې زمونږ کوم پښتانه سیاستمداران دي، پښتانه قامپاله سیاستدانان دي، هغه چې کوم دی د اسمبلو نه لرې کړی شو او دلته کې داسې خلک په موږ باندې منتخب کړی شو د هغې عوامو سره هېڅ قسمه واسطه نه وه. دا لکه زه د یو شهري په حیث باندې او د یو صحافي په حیث باندې هم دا خبره زه اډمټ کوم. دلته کې آفتاب خان که زموږ حلقه ورسره دم نه، خو موږ چې څومره لرې پورې تللي وو، زما خپله والد صاحب چې کوم دی هغه په سند کې په وابډا کې نوکر وه، سیکورټي انچارج وه. هغه ما ته خبره کوله، دا د 95 خبره ده یا د دغې نه نږدې به وي. هغه ما ته ویل چې آفتاب خان ما سره هلته میلو شو او دوی هغه وخت کې د بجلۍ وزارت لرلو. زه ورسره میلو یم، زه 400 یم او دې ځای کې خو ډېر زیات لرې راغلی یم او څه چل راله وکړه. وایي بیا زه آفتاب خان سره په دویم ځل میلو شوم او نوم یې راته باقاعده واخیسته، ته هغه کس یې؟ ما ورته وویل چې اوجي زما بدلي چې کوم دی هغه بیا توربیلې ته وکړله. بهرحال د آفتاب خان دا کاوشونه د دوی دا کوم خدمات چې دا چا نه پټ پناه باندې نه دي او خامخا به یې کوي، ځکه چې دا زمونږ د علاقې دی، موږ ولې حجرې ته هم راتلی شو، موږ پې مخ وینو او یو دامره مخ یې دی. که د افغانستان او د پاکستان د مسلو څخه خبره راشي، نو آفتاب احمد خان شرپو چې کوم دی په هغې جرګه کې ناست دي او دغه دوو ملکونو مسلې چې کوم دی حل کوي. د هغې خوا چې کوم خلک دي هغه هم خبرې ته غوږ دي، دې خوا چې کوم دی هغه هم خبرې ته غوږ دي، که په حکومت کې وي که نه خو یو اثر رسوخ لري. بهرحال د خبرو مقصد مې دا چې پکار ده چې موږ داسې سیاستدانان مخکې کړو کوم چې هغه زموږ د علاقې دپاره زموږ د خلکو په ګټه باندې تمامیږي، که هغه آفتاب خان دی، که هغه محمود خان دی، که هغه اسفندیار خان دی یا مولانا فضل الرحمن دی، خو چې کوم د خریړو په شانتې راپاسي او هغه د چا په اشارو باندې راشي او په موږ باندې مسلط کړي، زموږ د عوامو سره تعلق نه، نو دا خلک چې کوم دا ډسکرچ کول پکار دي. یو زه خپل د سوشل میډیا چې کوم زمونږ ملګري دي، یاران دوستان دي، ښه تکړه دي، ریسرچ هم کوي په هره خبره باندې. زه به دا وایم که چېرې تاسو په یو سیاسي پارټۍ باندې خبره کوئ، نو پکار ده چې لږ شانتې د هغې نه مخکې وروسته چې کوم دی لږ ریسرچ وشي. یو داسې خبره کول پکار وي چې د هغې کاونټر بیانیه به تاسو ذهن کې ږدئ چې یاره دې کاونټر څه راتلی شي، د هغې جواب به تاسو ګورئ. تاسو باقاعده په فکس اینډ فګرز باندې چې کله خبره کوئ چې په دې تاریخ باندې دا کار شو، په دې تاریخ باندې دا خبره شوې وه، او بالکل کوټ ان کوټ الفاظ چې کله تاسو یوز کوئ د سیاق و سباق نه هټ کې الفاظ نه ځان ساتئ، نو هغه څیز چې کوم دی هغه به څوک کاونټر کولی هم نه شي، هغه به څوک هغې له څوک ډغره باندې هم نه شي ورتلی. نو دغه یو زما درخواست دی چې کله څه تاسو کنټینټس ډیسیمینیټ کوئ، هغه تاسو خوروئ، نو د هغې نه مخکې چې کوم دی لږ ریسرچ او د هغې ریسرچ په رڼا کې بیا خپله یو مثبته تجزیه چې کوم دی هغه عام ولس ته وړاندې کول چې زموږ دپاره داسې سیاستدانان مخ ته راشي کوم چې زموږ په ښېګړه باندې تمامیږي. ډېره زیاته ما نه خوشحاله اوسئ.